محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورة سوا ودرشم نمبر حديث شريف دي 1437 نمبر. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال سيدنا حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے دا حدیث روایت تھی. جابر رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی دے. د پیغمبر علیہ السلام الله پاک دی جابر رضی اللہ عنہ نے راضی شي. الله تعالی دی د خپل ځان نه راضی کی. زما اوستا او ټول امت د طرف نه دی الله پاک ورله بهترینی بدلی ورکړي. قال ویلی دی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما په خپل پیغمبر علیہ السلام نه اوریدلی دی. بختور سړی دی، بختور غوږونه دي چې ورته د نبی علیہ السلام आवाज راتلو. په خپل غوږونو مې په خپله مې پیغمبر علیہ السلام نه اورېدلي دي. یقولو پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرمایلو، دا خبره یې کوله، افضل الذکر لا اله الا الله. افضل ذکر لا اله الا الله دی. افضل ذکر لا اله الا الله. رواه الترمذی وقال حدیث حسن. دا حدیث د حدیث امام ترمذی رحمت الله علیه روایت کړی دی او بیا ویلی دی دا حسن حدیث دی. د دې حدیثو شارحینو کې مولا علی قاری رحمت الله علیه او جلیل القدر نوم دی. هغه فرمایلی دی د حدیث کې کلمه توحید لا اله الا الله دته افضل ذکر فرمایلو، ځکه چې دا کلمه د دین بنیاد دی او د دین څومره خبرې اترې دي هغه د دین غیر چاپیره تاویږي. د بنیادی خبره ده. تعلیق الصبی د حدیثونو وضاحت یو کتاب دی. هغه کې دی چې کلمه توحید د ټولو نه افضل ذکر په دی وجه دی چې دا کلمه ظاهری او باطینی صفای د پاره ډیره موثره ده. ظاهری او باطینی پاکی ور سره راځي. ځکه چې بنده کله وی لا اله لا اله نو د دې معنا دا ده کنه چې د عبادت لایق هیڅوک نشته دی. په دې سره د خدای نه سوا چې څومره باطل خدایان دي کنه هغه د مکی مشرکانو بوتان جوړ کړي او باطل خدایان او زمونږ د خلیل مومند ساده مسلمانانو زیارتونو نه خدایان جوړ کړي دي. باباګانو د خدای توب مرتبه ته رسول چا پیریان د خدای مرتبه ته رسول دي. نو لا اله چې سره وای کنه په دې سره ټول باطل خدایان څه شو نفي شو خطا. نمنم نور خدایان الا الله سوا د یو الله. نو الا الله سره د یو معبود حقیقی اقرار کیږي او د لا اله سره د ټول معبود باطل خدایانو نفي کیږي. د دې نفي او د اثبات اقرار سره چې زړه څومره منور کیږي کنه هغه کې نور پیدا کیږي. نور تاسو به چرته په خپل ژوندۍ کې داسې نوبت نه راغله چې یو کافر او هغه تاسو په وړاندې کلمه وایي او مسلمان شي. د دې کلمې ویلو نه مخکې د هغه چهره ته وګوره، د دنیا جهان سپیرتو پر راجمي او چې کله دی وی لا اله الا الله محمد رسول الله نو زړه ته نور راشي، رڼا هغه نور مخ باندې راشي. ته بیا وګوره دغه کافر که د رنګه تورم وي، په تور رنګي وي، توره سرمنی تور مخې وي، خو چې کله کلمه ووایي یو نور او خوږوالی الله پاک د هغه چهره کې پیدا کړي. نو لا اله د ټولو باطلو خدایانو نفي ده. همدا وجه هو کنه چې د مکی مشرکان سرداران کله ابو طالب صاحب نا جوړو ولا رالو ولا ابو طالب صاحب ته وی دا سکارو کا چې دا وراره دې منی کخه د زمونږه خدایانو ته بدی وی. نبی له سلام په حقیقت ویلو هغه په دې بد لګیدو. نبی له سلام به فرمایل چې دا تاسو کوم د کانی نه بوت جوړ کړی دی د ځان نه مچ قدرې نشي چړلې، نو ستاسو سخت او لوی کارونه به څنګه وکړي. بس دا ټکې په دې بد لګېدو. حقیقت هم دا د عبادت لایق نه دي. نو ابو طالب خو کافر او مشرک
هغه نبی علیہ السلام ته مخ راواړولو وی وراره دا ترونه دی راغلي دي دا د قام مشران راغلي دي جرګه راغلي ده وفد راغلي دي د دې دا خبره ومنه کنه نو نبی علیہ السلام ورته فرمایي وی کاکا زه خو دې ته یو داسې کلمه خیم ته دی ویلا نو دوی به عرب به ټول د دې ما تحت شي دي به بادشاهان چې د ټولو عربو او عجم چې دي عجم څومره عجم ملکونه دي دا به ټول دی له خپله جزیه او ټیکس راوړي هغوی خو د سردارۍ او د بادشاهۍ په اصولو پوهېده بادشاهۍ دپاره خو همدغه دوه خبرې پکاري چې خپل قام د خبره مني او چې حاکم نامنونکي دي هغوی درته سټي ښیي او چې ته ورته څه وایې هغه کوي بس دغې ته خو بادشاهي وایي په دې خو دغه کټه سري پوهېده نو هغوی زر د خپله ځایه راپاڅېد دا د پیسو میسو د عهدې خو چې څوک ووري نو پوهېږئ که نه بیا راجوخ شو لږ نبی علیه السلام ته ورته وایي داسې یو کلمه خو نه لس بدله ووایو هغوی ته څه پته وه چې کلمه یو ده که شپږ دي که لس وي لس به درله ووایو نبی علیه السلام ورته لس نه یوه کلمه ده ابو جهل وایي ته وایه سر کې زه یم سرداري خو زما خوښه ده نو ورته ویلو وایه لا اله بس هغه مخ سروال شروع هغه خو د لا اله په معنا پوهیو که نه هغه په دې پوهیو چې لا اله مطلب دا دی چې ما کور کې بیټک کې او خانه کعبه کې کوم بوتان ایښي دي دې له تبرع بغولو دا څه نشي کولی دا جارو که لا اله د سجدې لایقه د عبادت لایقه او د نظر او د نیاز چې شیریني د هغه په نوم منم چیلې اوښ د هغه په نوم منم دا نشته لکه ته داسې ووایه چې د زیارتونو له دغه طریقې سره تګ نشته چې دا کوم مونږه کوو په زیارتونو دا میلې نشته دی په محرم کې په اخون بابا باندې دا میله نشته دی په اخونه بابا کې اختر کې میله نشته دی ادیرو کې چا میلې کړي دي خو عقل کې ډس شوی دی د توپې د 23 مارچ خدای خبر چې دا دې کوم ځای سبق ویلی دی د کوم کوینې او بس کړي دی د کوم خټې نه دا جوسه جوړه شوې ده په دې دې نه پوهېږي چې ادیرې دا د میلو ځای نه دي که دا سړي ته غافله بنده چې په بازار او دغه کې غافله بال بچ سره هغه راشي چې هغه ته لږ څه وشي آخرت رایج نو زمونږ د ښځو خو راشه وګوره ښکته کوم دغه دی پندوم یا پوره مارکیټ او بازار ورکې جوړ دی د قبر د پاسه سودا خرڅوي هغه چې د قبر د پاسه ناست دی بنګړي او سوداګانې خرڅوي او کونونه او پونیانې هغه ته څه نه وي او چې زه ته وایم چې دا شی پکې نشته دی نو ماله شل نومونه ګوري بیا عجیبه تله د انصاف در سره په لاس کې ده نو ابو جهل په دې پوهیو مونږ دې الله تعالی د کلمې په مقصد پوهېږي مونږ خو یې وایو لا اله مخکې مو وایي ورګه د اړو جوړ کې خو زده کوي نو د الله تکړه یې ټولو له ورځي اوس مې کله ته ویل چې پنځمه کلمه وایي بیا به وایي چې تلګ راته وایه که نه لا اله دې معنا سره اله نشته اله معنا خدای نشته کم خدای باطل خدای لات بوت د عبادت لایق نه دی ابو جهل د دې ټکي په معنا پوهېدو که لا اله مې ورسره وویل نو زم به او په خپل لاس به لات بوت سکو ماتوم هبل بوت به ماتوم اساف بوت به ماتوم منات بوت به ماتوم نایله بوت به ماتوم 360 بوتان چې د خانه کعبې دیوالونو ته میخې دي دا به په خپل لاس سکوم ماتوم نو دلته کې د دې چیرمن صاحب د دې ناظم صاحب د دې سردار صاحب عقل کار نه کولو بیا ګینې خو خيار سړی ابو جهل دلته بیا عقل کار نه کول چا به ورتل خو بسو به وایي ورسره که نه سله جنګونه کوو دا بوتان به مات کړو دا زما د نیکه د لاس نښه ده نه سرداري آباد کې ده دویمه نقطه ده د لومبنۍ ته راشه دا زما د نیکه د لاس نښه ده نو نیکه دې کومه توره کړې وه هغه خو بوت جوړ کړی رښتیا وایي مونږ ډېرې غلطې د پلار او د نیکه کوو که نه کوو یاره دا مې څه دا مې د پلار دستورو دا مې د نیکه نو هغه توره کومه کړې ده دا خو ته ورپسې نور هم د هغه غاړه درنې ختم کړه دلته سټاپ چې د غلطي هغه بنیادي ښی دی که نه او زه پوه شم مال الله د پوهې رڼا راکړه د علم رڼا راکړه دلته به زه دا غلطه څه کوم سټاپ کوم د هغه خو هلته ګردن ورسره درنېږي نور هم غاړه درنېږي نو یو دا ظالمان دې خبرې راټینګ کړي چې دا زموږ مشران نو صاحب ته لږ سوچ وکړه قرآن مجید ولا دعوت فکر ورکوي وایي که مشر دې په ګمراهۍ روان ته هم ګمراهۍ باندې ځي مشر دې په کوی کې دانګي ته هم ورپسې دانګي دا دنیا سر څنګه ده تعالی الله درکړی دی کې دماغ نشته هغې نه به ته خپله کار نه
کنه بس همداسې ان د تقلید به کې روان به ړوند به رواني نو د لا اله په مطلب هغه پوهېږي ولې چې موږ پښتانه لا اله الا الله محمد رسول الله د استاد جي د مخکې ویلی شو یاد ده راته شکر هغه نه شو ویلی هغه خدا سي لسو کلمو وینا ته تیارو خو هغه په مقصد پوهیو چې بیا به د بوتان د دې نه به نفي موږ مسلمانانو چې لا اله ویلې ده که نه نو د پندو بابا زیارت لبا چیلې ګډې نه بوزو چې دا غځې ګیا ولور کو بیا پی شروع کړي او دانه خشي د اجمیا نیکه صاحب خټه به په دانو باندې نه پورې کوو مونږ لا اله الا الله کلمه ویلې ده که داسې ابو جهل ته پته وي چې کلمه به مې ویلې وي د فراډ او د دوکې او کوم هم د خپل زړه او دا پته ورته وي چې یاره داسې رستو وخت کې به د نبي علیه السلام داسې امتیان پیدا کېږي چې لا اله ټکې به هم وایي په مطلب به هم ځان نه پوهیږي او د دې به د باباګانو نه سوالونه هم کوي هغه خو به مخکې ویلې وه دا کلمه چې زه به هم د لات منات هبل بوتانو نه سوال کوم او بس صرف به مې کلمه په خوله ویلي نو داسې بیا کار کوي نه به صفا خبره ده معبودان د عبادت لایق هېڅوک نشته سوا د یو خدای نه د عبادت لایق هېڅوک نشته سوا د یو الله نه د یو خدای د دې خپل یو رڼا د یو برکت دی بیا دا چې عبادت وپېژنو عبادت څه ته وایي مونږ زیات نه زیات عبادت د مونځ ته وایو بس نو دا خو یو قسم دی دا عبادت معنا یاده کوي د زړه نه څوک انتهایي لوی منل د زړه نه د هغه سره انتهایي محبت کول د زړه نه د هغه مخې ته خپل ځان انتهایي ذلیله کول چې دا خبرې کم کار کې راجمع شي کار نه عبادت جوړ شي تراشه دی یو تکړه مسلمان دی او سپینګری 550 کاله والا نه تاسو کوي عبادت څه ته وي چې ډیر زورو کې بڑا د مونږ او دست عبادت وي کنه سه بدا خو قسمونه دي د عبادت معنا څه ده عبادت دا ساروی دا ګډه چیله یا دا وریجی وغیرہ چې مونږ او تاسو منښت کو الله پاک زما د فلانه کارو کو کنه نو زبر د الله په نوم باندې دیک په خوم د الله په نوم باندې بچیله اعلانو رښتیا وای د الله د نامې لپاره مونږه د دې سيزونو زکم زې منتخب کړي د رښتیا وای زیارت قرآن مجید هم کو کته درنا والا کتاب وای د زیارت په نوم باندې د درگاه په نوم باندې چې کوم شی ومنلې شي د خنزیر سره په قرآن مجید کې زې په زې جوخ ذکر کړي د خنزیر سره دا سه حرام شو لکه څنګه چې د سور غوخه د خنزیر غوخه مونږ خپل پښتانه مثال کې وایو کړ یاره د فلانه شی د ما باندې د سور غوخه شي دا د سور غوخه دا والله ویلي د قرآن کې ویلي چې د زیارت په نوم باندې منښت او شورشته وای دي ناستو کسانو مونږ په سمره ډېر پړی اوس هم وای چې سحر وښوي مازیګر را پیدا شي د تاروک مو وای د جون په یو موړ باندې سړی د قرآن او د حدیث نه خبر شي د سمې مسلې را دا غټه خبر په عمل درآمد غواړي نو لا اله سره د ټولو باطل خدایانو نفي ده مشکل کوشا نشته د هیڅ سوا د یو الله مشکل کوشا معنی مشکل آسانون کې مشکل حل کوون مشکل حل کوون کې زیارت نه ده مشکل حل کوون کې یو الله دی په دې کې کمپرمایز نشته والله سره شریک او پارټنر نشته حاجت روا هیڅوک نشته سوا د یو الله په دې سره پړ کې لا اله الا الله سره پړ کې یو نور پیدا شي هغه نور بیا په اندامونو په ظاهر باندې ښکار شي نو بیا د دې اندامونو نه بیا کارونه کیږي هغه کارونه ته ظاهري کې چې کوم د لا اله الا الله محمد رسول الله منشاوي بهر حال لا اله الا الله د ټولو نه افضل ذکر دی دیو جن مونږ ته یو حدیث کې ویل شوی دی چې تاسو خپل ایمان تازه کوئ صحابه ویل مونږه څنګه خپل ایمان تازه کوو جی نبی له صلوات و سلام ورته فرمایل چې لا اله الا الله ډیر ډیر وای دې سره ایمان تازه کی